اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دربه کوم چې تاسو به ټول ښه. نن زموږ چې کوم ټاپک دی نو دا ډېر زیات اهم دی د ماشومانو د غاښونو د ویښتو په باره کې. ماشومان غاښونه راویسته د دې ډېر غټه یو مسله ده، د مور پلار دا ګڼي. مونږ ماشوم اکثر راولي چې یاره ډاکټر صاحب د ده خېټه خرابه ده او غاښونه کوي نو دې سره خېټه خرابه ده. نو حالانکې دا یو بیماري نه ده، غاښونه ویښته دا بیماري نه ده، خو د 5 میاشتو نه والې تر 10 میاشتو پورې اکثر چې ماشوم غاښ راوباسي نو د ده دا اورې نرۍ نرۍ درد غوندې کوي، خوږ غوندې درد کوي دا. نو دې سره دې دا لاس چې دی دا د ورو ته یوسي او دا بیا هغه ورو کې چکوي نو هغې سره د درد کمیږي. نو دې چې کله لوبې کوي خړپوسې کوي نو دې اسخا لاسونه اسخا ګوتې چې کوم دي نو دا دې ورو ته یوسي نو هغې سره بیا ډایریا لګي، دغه چې دا بکټریا ده د انټر شي وجود ته، ماشوم وجود ته انټر شي نو هغې سره بیا ماشوم خېټه خرابه شي. نو کوشش کوئ چې تاسو خو اول ماشوم چې خړپوس ته پرېږدئ نو ځای صفا یا چېرته داسې کټ کې کېنوئ یا داسې دغه کې چې هغې د ګوتې څخه ګوتې صفا وي. بل چې کوم ماشوم غاښونه کوي نو د مور ته پکار چې دی د خپل لاسونه ووینځي، د خپلې ګوتې دا صفا کړي او دا د ماشوم ته په خوله کې ورو باندې دا د دغه کوي مساج غوندې کوي چې د دې دا اورې چې دا درد نه کوي نو دې سره به دی لږ کمفورټیبل وي، دی به لږ ورسره پرسکونه وي. بل خبره دا ده چې کوم ماشوم غاښونه کوي نو مور ته پکار دی چې هغې دا چمچ چې ده چمچ کوم باندې چې موږ خوراک کوو نو هغه دې فریج کې کېږدي، لاندې فریج کې چې دا یخه شي نو بیا د هغې په ورو باندې داسې ووایي چې د دې د غاښونه د اورې یخې شي نو دې سره دې درد هم کموي. بل که داسې رومیال وي یا چپوټي وي یا کپړه وي، داسې نرمه کپړه وي هغه په اوبو باندې لوندوئ او دې ورو سره به لګیر چاپېره کېدی چې دې ورو ته زور ورکوي د کپړې ته نو هغې سره دې ته هم درد کمیږي. بل بروپین شربت چې دی کوم ماشوم 6 میاشتو نه سیوي نو دې ته بروپین لږ لږ سهار ماښام ورته ورکړئ، 3-4 ورځې ورله ورکړئ نو دې سره هغې هم دردونه دا کموي ورسره. داسې سټیپس دي، داسې خبرې چې دا نه دي کول پکار. نو دا ماشوم ته اکثر د ربړ غوندې د غاړه کې زوړن کې نو هغه ورته ورې چې کله ګرېږي نو هغه ورته مور خوله کې ورکړي نو دا په دې باندې چکونه لګوي. حالانکې دا ډېر زیات ګنده وي، ربړ دی او جراثیم دوړې هر څه په یې باندې پروت دي، هغې بیا هم دې راوالي او په خوله کې وایي. نو اول خو تاسو ته خو ما ووایي چې ګوتې نه مساج کوي نو دا ښه بهتره خبره ده. بل دې ته ګولۍ چې دی یا ګولۍ اکثر دې معدې کې نه ورته ورکړي غاښونو دپاره چې غاښونه ماشوم په اسانه روباسي نو دا نیچرل وي، دا بیماري نه ده. بل د یو قسم د لیګنوکین او یو شی بل شی سپری راځي ماشوم ته پوزې ته نږدې کړو نو هغې سره دا غاښونه چې کوم دی نو ماشوم لږ په اسانه روباسي. حالانکې دغه طریقه ده نو کوشش کوئ چې تاسو ماشومانو ته دغه احتیاط وکړئ، بروپین شربت ورته ورکړئ لږ سهار لږ ماښام لږ لږ نو دې سره دې د غاښونه دا لږ په اسانه درد نه کوي نو دا به لږ ماشوم ته ډېر اسانه وي. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړي دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن ورسره هم دباو کې زموږ هره نوې ویډیو به د ټولو نه مخکې تاسو ته در رسي. د الله په امان.